وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. سورة بني اسرائیل شروع پاغی کی سلور خبری ذکر کولی چکم خلق په دنیا کې دا سلور خبری هغه کوي پاغوی باندې به عذاب په دنیا کې راځي. پاغی کې اولنی خبر ذکر کړه دا 50 آیت پوری چې څوک شرک کوي همیشه او توحید نه انکار کوي. پاغی باندې خبر شروع وا دیارلسم آیت ته پوری ذکر شو د بنی اسرائیل د واقعاتو سلور 15 واقعات تاریخی ذکر شو، بیا ترغیب قرآن دو او بیا دلیل عقلی ذکر کېدو. نن پاغی باندې تخویف اخروی ورکوي. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه او هر انسان سره لازم کړی دی منګه عمل نامه داغه فی عنقه بغاړه داغه کې ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا او راو باسو دل د قیامت په یو کتاب چې مخامخ بشي ور سره خور. نو بدی آیت مبارکه کې الله جل شانه ذکر کړی دی لکه مخ کې آیت مبارکه کې ذکر شیو پروندغا تذکرہ دا شیو چې الله جل شانه تاسو د بار عدد تکالونو او د ورځو هغه ګرځول دی او هر شي تاسو ته واضح کړی دی. نو د هر یو انسان سره الله جل شانه دا عمل نامه په وس کړی دا. طائر اصل ویل کېږي بعضی خلق یا مراد دا دی چې مخکې د الله جل شانه دغه قدرتونه د هغې ذکر وکړو چې الله جل شانه ستاسو عملونه د شپې ویني د ورځې ویني ښکاره دي او که پټ دي که تاسو په یوازې کوئ که او که به ګڼ افراد اجتماعي کوئ د دنیا و آخرت ټول هر څه الله جل شانه اینی او دا لیکي د دنیا دا او د دې لپاره الله پاک یو ترتیب جوړ کړی دی. نو دلته لبد د طائرې ذکر کو امام مجاهد رحمه الله دا تفسیر قرطبی په حواله سره ذکر کړی دی چې دلته طائرې نه مراد یا هغه دی چې کله یو انسان معصوم پیدا شي الله نو د معصوم یو کا معصومای چې دا انسان پیدا کیږي نو د دې غاړې ته یو پاڼه لګېدلی یو کتاب چې داغه پای کې نیکبختی او بدبختی هر څه لیکل کېږي. یا مراد د دین هغه عمل له طائر اصل ویل کېږي مرغۍ ته. نو د عمل چتیږي د آخرت طرف ته ځي یا ګس طرف یا خی طرف ته چې څنګه الته لیکل کېږي او یا دی قیامت طرف ته اوچتیږي قیامت کې برازي دتا یا د دینه مراد هغه تقدیر دی او قسمت تی مراد دی. نو د جهالت په دور کې به خلکو داسې طریقه کوله چې دوی کله د کور نه وتل نو یو مرغۍ به ورسره هغه پرېښوده که ښی طرف ته لاړه ویاله که نن زما دا کار به کېږي او دا تلل صحیح دي که ګس طرف ته به وګرځېده وی دا کار صحیح نه دی نن واپس شو کار به یې نه کوو. یا به یو جالي ته کمر ګټه وویشته چې هغه ښی طرف ته وګرځېده بس دره به دا عقیده چې هلکه دا کار نن کول صحیح دی او تل صحیح دي که ګس طرف ته به لاړه وي دا کار نن غلط دی او صحیح نه دی
دا د جاهلیت یو رسم و چې په سفر بتلو یا د یو کار دپاره به اراده وه نو دغه شانتې هغه رسمونه نن هم موجود دي که دکاندار دی چې سهار هم د هغه دا سوچي چې وی هلکه اول لاغلی جوکه ټوله ورځ دا بیا په نصیحت دي که دغه شانتې ډېرور دی چې هغه اوله سورلی هلکه وایي خفه کېږه من نور کړی مې هر ځای ته وړی هسې خو نن سهار وخت یې ګورئ بیا به ټوله ورځ ګډه وړی نو هغه د جاهلیت رسم رواج موږ هم خپل کړی نو دغه شانتې چې د دې انسان د عمل د طایري نه مراد یا قسمت دی یا تقدیر دی یا عمل نامه ده او چې کله آخرت کې دغه ورکړی شي او زموږ پښتانه وایي دا قسمت چې ده ښکته کړی خر دی بس کینه چې بس کم ځای ته بزیزه قسمت چې کم ځای جو هلته به دې بوځي هلته به دې رسئ خو زموږ سوچ فکر دا غلط دی د دې وجې نه قیامت کې رجسټر به ستا عملونه به پیش شي په هغې کې عملونه به تا ته وښودلی شي سره ګس ښی طرف په رشتې دي دی به لیکل کړي وي او دغه بد عمل لیکلی هغه به هم لیکلی وي او چې کله عملنامه میلاو شي انسان ته چې د هغه انسان حالت او صورت څنګه دی دغه ذکر قرآن کې الله جل شانه کړی دی په سوره انشقاق کې واما من اوتي كتابه وراء ظهري فاما من اوتي كتابه بيمينه نو هغه څوک چې ورکړی شي عمل نامه د هغه په خیلاس د هغه کې فسوف يحاسب حسابا يسيرا نو زر دی چې حساب ورکړی شي هغه حساب آسان وينقلب الى اهله مسرورا او وبګرځي خپل اهل ته خوشاله واما من اوتي كتابه وراء ظهره او هغه څوک چې ورکړی شي هغه د عمل نامه د هغه د رسره شاته طرف نه نو مفسرین ذکر کوي د دې نه مراد دا دی چې یا به د دې انسان په دې سینه طرف کې لاسونه دنده کړی شي او دته به په دغه طرف عمل نامه ورکړی شي یا به شاته لاسونه تړلی شي او دته به عمل نامه ورکړی شي او به ورتولی شي فسوف يدعو ثبورا زر دی چې غواړی به هلاکت خپل نو بس دی به ځان دپاره مرګ او دا غواړي او داخل شه دی جهنم ته ځکه چې ته په خپل کور کې خوشحاله وي تا مسخرې او ټوکې کولې په صحابو پورې او په دین پورې انه ظن ان لن یحور یقینا دا عقیده او ګمانو چې زه خو به نه ګرځم الله ته بس بیا دوباره را پاڅېدل زما نشته دا چې سو بس ختم شول خبره ختمه بلکې داسې نه ده ځکه چې ستا رب ستا هغه هر څه کتل هغه هر څه لیدل نو چې ته خپل رب ته بیا واپس کېږي هغه هر څه د هغه سره څه دی هغه موجود دي دغه شانتې دا خبرې په سوره حاقه کې هم ذکر کړې ده فاما من اوتي کتابه بیمینه نو چې ورکړی شي هغه عمل نامه د هغوی په خلاص د هغوی کې نو وابخلي وبچ هؤلاء ومقرؤ کتابیا راشي زما د عمل نامه ولولئ زما د عمل نامې ته وګورئ انی ظننت انی ملاق حسابیا یقینا ما عقیده لره چې زه به مخامخ کېږم د خپل حساب سره نو د ده مطلب چې زما عقیده هر څه برابر ول قیامت مې منو قیامت ته به تلل چې زما به هلته واپس دوباره ژوندی کېږي او زه به د الله دربار ته ځم فهو فی عیشة راضیه نو هغه به هغه ژوند خوشحاله کې وي او به هغه جنت اوچت کې به وي چې هغه لوی مقامات دي قطوفها دانیه غنجو کې هغه ته نږدې دي خورئ کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه نو دته به دا خورا اوسکا خوشحاله سه په هغه عمل چې دا خپل مخکې لیږلی دی په هغه تېر شو ورځو کې چې تا په دنیا کې کوم عمل کړی د ځان دپاره دې هلته لیږلی دا به چې خورا اوسکا او بس اوسېږه او چا ته چې به ګس لاس باندې عمل نامه ورکړلی شي نو هغه به وایي هی ارمان چې نوی راکړی شوی د عمل نامه زما ولم ادر ما حسابیه او نه پوهېدی زه چې څه به وي حساب زما چې زه په دې نه پوهېدی چې زما دا حساب به څه وي
یا لیتها کانت القاضیه هاي ارمان چې دا مرګ به ختمیدونکې ما لره چې دا مرګ بس وې دا بس هر څه ختم کړی بیا به هلته او مخکې ذکر کوي ما اغنا عني مالیه هیڅ به د برانک د مال مال زما نو بیا به هلته په آخرت کې د چا مال چاله پیدا نه ورکوي او دی به هلک عني سلطانیا برباد شوما ای زما هغه زور او زما قوت څه شو هغه زور قوت هر څه مې ختم شول الله به خذوه فغلو ونیسئ دی نو سټ ته یې توقونه واچوئ نو په دې ځای کې یو کس هسې خبره کړې وي بیا هغه وی خذوه فغلو دا بعضې خلک چې دا ټوغې کوي په قرآن کې وی نه سئ غولدو باسئ نو دا قسمه خبرې دا ډېر نامناسب د قرآن آیت سره بل یو کس وي جانماز یې خور کړی وي په هغې باندې دې پیشو چېرته غول کړي که څه قصه یې کړې وه نو هغه بل یو آیت وي چې قرآن کې الله پاک نه و چې دا پاک دي نو بعضې اکثر به کې داسې یو غلط خبرې نو دا د دې نه ځان ساتل پکار دي بهرحال نو الله پاک دی انسان ته به د عمل نامه ورکړي چا ته به ښی لاس میلاوه شي چا ته به ګس لاس الله دې موږ او ټول ته به ښی لاس باندې راکړي د ګس لاس د عمل نامې د موږ الله وساتي الله دې زموږ سره سرسري حساب وکړي ځکه حدیث کې راځي نبي علیه السلام وفرمیل چې الله جل شانو زما سره سرسري حساب وکړي او که الله جل شانو په ما باندې خپل رحم ونه کړي زه د الله د رحم نه بغیر جنت ته نشم تللی نو الله جل شانو دې موږ په خپل رحم سره جنت ته داخل کړي زموږ د عمل هیڅ عمل نشته د الله په دربار کې څه ویلی هم نه شو نه یو عالم ذکر کړلی ابو امامه رحمه الله صحابي دی غالبا هغه یو کس چې کله عمل نه په قیامت کې پیش شوی دی به ورته چې زما دا عمل نشته دا عمل نشته وایي تا په دنیا کې غیبت کړی تا په دنیا کې دا کړو دا کړو هغه عمل د نه سره هغه لرې شوی دی امام قتاده رحمه الله فرمایي چې د دې سړي عمل نامه به د سره هغه وي او دا بدله ورکړی شي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا او رو باسی د قیامت په ورځ یو کتاب چې مخامخ بشي ورسره او خور وربوي ونخرج دلته دوه معنی یو ظاهر مراد شو ظاهر مراد دا دی چې په دنیا کې به د دنه د عمل نامه پټي په آخرت کې به الله پاک د عمل نامه ښکاره کړي یا ونخرج له حسن بصری رحمه الله فرمایي چې دا انسان چې کله وفات شي د دې انسان د عمل نامه د دې انسان سر په قبر کې کېښودی شي چې کله دی بیا د قیامت په ورځ راژوندی شي د عمل نامه به راوویستلی شي یلقاه منشورا یو مخامخ ذکر کړی دی نو چې کله د انسان د غاړې ته سړی څه واچوي که نه که هغه ښی جو د ښه نتیجه راوځي که هغه بدي د بد نتیجه راوځي نو هر سړي د ښکاري مخامخ چې د راشي اچولی نو دغه شانتې دا به مخامخ وي او فی عنقه په غاړه د هغه کې به وي یعنی منشورا نو دا به خور وي په دنیا کې سړي پیجونه یې که نه هغه کله ګوته لمدی او کله هغه بل څیز راغستی پای کې دا پاڼې اړی نو په دنیا کې به د عملنامه بالکل ته د دې مخامخ وي پای کې بس اړول لاړول نه بلکې د سامنے به دغه شانتي مخامخ په کې هر څه صحیح هغه لیکلی شوي اقرأ کتابک ولولد کتاب خپل را کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا پوره دې ستا نفس نن ورځې په تا باندې حساب کوونکې دته به چې تر خپل عمل نامه ولوله امام قتاده رحمه الله فرمایي چې په دنیا کې یو سړی داسې چې د هغه سره تعلیم خو نه نو هلته به الله جل شانه دی انسان له تعلیم دا به تعلیم یافته شي او دی به لولي بس الله به ورته چې بس ای په دې عمل نامه کې خو په تا پس دروغ نه دي جوړ شوي که نه په تا پس خبرې خو نه دي لیکلی شوي زیاتې وی دی به وایي چې نه بیا الله به بیا وایي چې لوله وی بیا به دی خپل عمل نامه لولي بس بیا به ورته الله جل شانه وایي چې بس که آیا څه زیات د بسې نه دي لیکلی شوي آیا څه دروغ خو به کې نشته وی دا انسان به د الله په دربار کې وایي نه د دې مطلب دا دی یو سړی اب دنیا کې ژوند تیری یو سړی نه بیا پیسې اخلي یا د مال وړي دومره جمع شي چې لکه د هغه بیا قابون اجر راشي وایي بس تا لاس ته استاد لاس ته ازاد او توره تیره که متل چې سګې نو بس وکه ځکه بس ما وړي دي زه اوس څه ویلی نشم نو د الله په دربار کې به هر انسان وایي بس موږ کړي دي بیا به هلته صحیح نه نو د دې سوره کهف کې الله جل شانه ذکر کوي یو کم 50 نمبر آیت الله ووزع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون او کې به خو دې شي دا کتاب د عمل نامه
نو وی بنی دا مجرمان لرا دا به یریږي د خپل عمل نه او وای به هی افسوس ما لهذا الكتاب سشوی د دې کتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها چې نه یا وړوکی سیس پرې ښودی نه یې لوی سیس پرې ښودی د چا نه دې غلا کړي چا نه ډاکه کړي زنا دې کړي شراب دې څکړي هر څه به موجود وي دا انسان بو چې بس څه شی دې زما دې کتاب لره څه شی دې زما دې عمل نامې لره چې نه یې وړوکی سیس پرې ښودی او نه یې لوی سیس پرې ښودی د الله په دربار کې الله به ویل لوله هر سیس به مخامخي او داسې به مخامخ چې اړول به نه بلکل سړی څنګه شیشې ته مخامخ ولاړې بس دغه شانتې هر انسان ته به د هغه عملنامه مخامخ الله دې موږ او تاسو ته دغه ځای اسان کړي الله دې موږ پکې بې حسابه بې کتابه جنت ته داخل کړي بهرحال نو اقرأ الوله کتاب خپل پورا دے ستا نفس نن ورځې په تا باندې حساب کوونکې من اهتدی فانما یهتدی لنفسه چا چې هدایت موندو یقینا هدایت موندل لپاره د هغه ځان دي که څوک په سمه لار روان شو نو دا سمه لار د هغه دپاره بس ښایسته ده دی به خوشحاله وي ومن ضل فانما یضل علیها او څوک چې بېلاره شو نو یقینا بېلاره کېدل وبال په هغه باندې وي یو سړي په قرآن په هغې باندې روان دی بس دا د انسان لپاره ښایستهوالی دی چې ده په آخرت کې نیکي هر څه میلاویږي او په آخرت کې به دا انسان ده ته به د نتیجې هغه حق میلاویږي او که دی د الله جل شانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه په قانون باندې نه چلیږي جو دی ګمراه دی بس د خپل نفس په خپله ذموار دی ولا تزر وازرة وزر اخرى او نشي پورته کولی هېڅ پیټي والا وزر اخرى پیټی د بل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او موږ نه یو عذاب ورکوونکي تر دې پورې چې ورسوو ولېږو یو رسول نو په دې آیت کې دې ته اشاره ده چې یو سړی به د بل پیټی نشي چوتولی هر سړی به په خپل زه هم په پښتو کې اکثر دا خلک هم دا خبرې کوي وایي زه مړه بس څه چې کې کوه سر یې زمال دی بس زه ستا له دې هر څه ذموار یم یا بعضې علما ذکر کوي چې دا ولید بن مغیره چې دا غیر دین او مسلمان نو مشرکو او د دیارلس زامنو دوه زامن مسلمانانو شو یو خالد بن ولید یو ولید بن ولید او دی به راغی نبی علیه السلام مجلس کې به خلک ناست ول راپا به یې سول وی راځه زما خوا ده راځه زما مجلس کې کښېنه هلکه ګناهګارې وي بس دا ګناه هر څه زما په سر دی ته خلاص نو نن په معاشره کې موږ وایو ستا دا ګناه زما په سر دی بس کار کوه کار وباسه دا حجتي قاتلان هم دا خبرې کوي سړی وله قصو وله غوسو زه پوهېږم زما کار بس ګناه هر څه سره کمال الله قرآن کې فرمایي یو سړی چا ووژنو ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا او که چا یو سړی هغه له ژوند ورکو د څه مصیبت د هغې نه بچ کو الله وایي د ټول خلک ژوند چا یو سړی قتل کو ټول هر څه یې څه کړل دا یې قتل کړل نو دغې سره علما ذکر کوي چې دی خپل بوج په خپل نه او بل ځای کې الله پاک فرمایي ولیحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم دی به بوج چوتی سره د خپل بوج نه بل بوج نو دا دلته وایي نشي چوتولی او هلته یې چوتولی شي نو هلته چې وایي چوتولی شي د هغې مطلب دا دی چې یو سړی ګمراه کړی هغه په ګمراهۍ کې اخته کړی په زنا کې اخته کړی نو یو خو به د خپل ګناه پیټې پروتي او بل د هغه سړي پیټې به د ګناه پروتي چې کم سړی بېلارې کړی دی او هغه په بېلاره لار باندې روان کړی دی او قرآن کریم د دې صریح هغه ذکر کوي سورې معارج کې یولسم نمبر آیت کې موږ وایو لکه په دنیا کې بس وایي زما سر دی کوه چې کله قیامت ورځ شي بیا به هلته څه فیصله کوي یود المجرم لو یبتدی من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخی ارمان بو کې ایج به بدر کې ورکړی شي د عذاب د دغې ورځې نه زما غ زامن چې زامني په دنیا کې موږ حلال نه ګورو حرام نه ګورو د زامن د بار راوړو د سوچ او فکر بس سارزو او ماښام رازو هی مار او قیامت کې به وایي چې الله زما دغه په وجه باندې زما د زامن جهنم ته وغورځوه یا وصاحبته واخی او زماغه بیبي چې په دنیا کې د ټول نور ته مور نه پیژن نه پلار نه پیژن رور نه پیژن خور نه پیژن دا خود دغه خزه و او دی بس راتلنو بس په دوانه لاس ورته سلام کو نور په دنیا کې سونه چې د خور لیدلې وي رور لیدلې وي پلار لیدلې خو بس راتلو په دوانه لاس سلام کول نو اکثر آباد سړي وای بس د کور مجبوری ده
د کور مجبوری سي خو د امریکای سي بیا زوري نو بهرحال وصاحبته واخي د دی به وایي چې زما دا ښځه دی هم جهنم ته لاړه شي، ای زما دا رور دی هم لاړ شي، ای زما دا خاندان چې دوی به مال د بنایي ځای راکو دا دی هم لاړ شي. او په آخره کې به وایي ومن فی الارض جمیعا، او هغه څوک چې پر ځمکه دا ټول دی لاړ شي خو چې ما ته پناهي میلاو شي زه بچ شم زه لرې شم، بس دا یو اواز به. او دغه قرآن کې مخکې بیا بس سورة عبسه کې ذکر کوي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة. د هر سړي لپاره یوم یفر المرء من اخیه، په هغه ورځ به تختی هر سړی د رور خپل نه، د مور خپل نه، د ښځې خپل نه، د زامنو خپل نه، د پاره دی چې بس څه بچ شي او دې څه شي لاړ شي. نو موږ په دنیا کې څه وایو ویا لکه بس کار کوه مړه زه به یې ذموار یم. په دنیا کې به ته خپل، په آخرت کې به ته خپل پیډه نشي جوتولی. او په آخرت کې چې کله په دنیا کې سړی منډه کار څه کوي د انسان په وجود باندې خوله د سر د طرف نه راځي، او په آخرت کې به دا خوله د انسان د خپو د طرف نه شروع کېږي چې دا انسان څومره ګناهګاري دومره به دا انسان ډوبېږي. څه خلک به داسي چې هغه به د سر له پاسه ډوب شوي. الله جل شانه موږ او تاسو دغه حالتونه نه وساتي، او الله جل شانه دغه ورځ موږ ته اسانه کړي او بې حسابي کتاب دی الله موږ جنت ته داخل کړي. الله دې موږ له عمل توفیق راکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة